السلام علیکم. زما یو شعر ډیر خوښ دی او د دې حالات مناسبت سره دی. وایي ستا د ظلم ستا د جبر په دې لوبه دغه ټول خلک پوهیږي خو یریږي. نن چې باجوړ کې دا کم ځوان یې مړ کړی دی، شهید کړی دی، دغسې ځوانان د سیاست کې ډیر ښه کردار ادا کولی شي او د ملک په ترقۍ کې هم حصه اخیستو کې د هغوی ډیر لوی رول به وي. خو بدقسمتۍ نه زموږ ځوانان د دې سیاست نه او د ملک نه په یو خاص ایجنډې باندې مایوسه کوي، ځکه چې دلته د یو داسې مافیا راج دی چې د هغوی مفادات د یو بل سره دي او هغوی د خانداني سیاست کې بل سړی مخې ته نه راولي. نو دغه بدقسمتۍ په وجه زموږ ملک ډیر وروسته دی او ځوانانو اوازونه هم بندولو کوشش دی. په دې وجه باندې د هغوی مایوسي سیوا کیږي او چې کله نوجوان د یو قوم مایوسه شي نو د هغې ملک بیا د ترقۍ خوب لیدل بې وقوفتوب دی. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.